صنوبر خانه مونږ په خپله خوښه او هم د سیفور ملک په وینا باندې تاله په جرګه راغلي وو. هر کله راشه امان ګله، دا ستاسو خپل ځای دی، حکم کوئ. دې سوال له دله راغلي وو چې بس واپس ولایت ته مزه. ټول کلی د دې خبرې ګواه دی چې ته دلته ډېر په مینه راغلی وې. موږ ټول ستا نیکې جذبې ته سلام کوو. ډېره مهرباني امان ګله، زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو دلته ماله رالی. زه د نور چا باره کې خو څه نشم ویلی، خو د خپل ځان باره کې به درته نن پاکه خبره وکړم. ته چې دلته راغی نو زما هم در باندې باور نه و او دا سوچ مې و چې ته چېرته خپل غرض دپاره راغلی، خو اوس پوه شوم چې زما سوچ غلط و. صنوبر خانه، زما په باره کې کیدای شي اوس هم ستا په زړه کې ډېر شکونه وي. پرستانه، دا ته څنګه خبرې کوې؟ ما چرې هم ستا په نیت باندې شک نه دی کړی، او بیا زه به ولې ستا په نیت باندې شک کوم؟ یقینا ته به زما په نیت شک نه کوې، خو صنوبر خانه، زما په نیت کې فتور او ما معاف کړه. ما تا سره ورورولي نه ده پاللې، دښمني او تربورولي مې پاللې ده. ما مه شرمنده کوه پرستانه، زه بس په دې نتیجه رسېدلې یم چې زما دلته د پاتې کېدو منصوبه ناکامه شوه. ستا دا راتګ په سر سترګو پرستانه، خو اوس ما فیصله کړې ده، او بیا زما بچیم ذهني طور باندې دلته پاتې کېدو ته نه دی تیار. ته څه وې بختوره بچې، پلار خو دې تور او ډال غورځولي دي. زه څه ویلی شم کاکا، دا د بابا اختیار دی. وختوره بچې، موږ دا منو چې په تاسو ډېرې سختۍ تېرې شوې، او دا هم منو که ستاسو په ځای بل څوک وی، هغوی به ډېر د وخته تښتېدلي وو. غانیه ما معاف کا غانیه، ما ستا زوی نه وجلو، ما د خپل یارې په ډز کړی دی، ما معاف کا غانیه، ما معاف کا. ګلابیه، ته یوازې زما د زوی قاتل نه، ستا د ټولو نه غټ جرم هغه دښمني ده کومه چې ته صنوبر خان سره د هغه د خیرخوا په جامه کې کې د صنوبر خان زوی دې بدنام کو. ستا خوا سړه نه شوه، د ولی جان استاذ په عزت دې حمله وکړه، ستا خوا سړه نه شوه، د صنوبر خان زوی دې اغوا کو، ستا خوا سړه نه شوه، په ما دې د اغوا دعوه وکړه، ستا خوا سړه نه شوه، تر دې چې د هغه خوار غریب چټو نه ګریوان دې م تار کو. په دې کلي ولس کې به داسې څوک وي، کومه تور سرې به وي چې ستا د سر خیر به وغواړي. غانیه ما معاف کا، غانیه ما معاف کا. زه د یو داسې خان په اخور لوی شوی یم چې ټول عمر یې په خوله کې دوه ژبې وې، چې په هر چا یې ډز کړی دی نو زما د اوږې نه یې کړی دی. ما معاف کا، ما مه وژنه، ما مه وژنه، دا ژوند مې ډېر خوښ دی غانیه. نه ګلابیه نه، ما د لالزاده په پاکه وینه قسم کړی دی. Ah!
دی بوزم. ډېر ښه. بیبي ته خو لاړې نو اډو د اختر میاشت وې په لیدو پسې دې ړانده شو. زه خو څو ځله کلي ته راغلم خو ته مې نه یې لیدلي. نو علاج وکړه چې ښه شي، چې جولې دې ډکه شي ایله به دې قدر پیدا شي. مشرې بیبي ویل چې کشر خان هم در ډېر خوشحاله نه دی. مشره بیبي خو د لګیا د خپل وس کوي چې د کشر خان زما ترمنځ خفګان راولي. خو زه دغه نیت په خپل جولې کې راوغورځېږم. نیت دې ستا په جولې کې راوغورځېږي. زه غواړم چې ستا د ژوند دا خاموشي ختمه شي. د پرستان خان د دومره مال حال لا یو وارث پکار دی. اوهو ببو ستا په خوله به بله څه خبره هم راشي او که نه؟ د دې نه به لا بله خبره سي چې د خپل بچي د اولاد دپاره فکر ونه کړم. ټیک وایي که نه بیبي؟ خیر د زوی دی خفه کېږي ورته. تاسو خو داسې خبرې کوئ چې که د دې خبرې ما سره اړو څه احساس نشته. زما یو خبره وره شکلې که څه کولی شي په وخت یې وکړه. بیبي دې ته ګورې ډېره روغه خبره وکړه. یو ته ډېرې روغې خبرې کې او یو د مشره بیبي. دا کې یو مصیبت دا دی چې دا خبره در باندې هر وخت داسې لګي لکه د ټوپک ګولې. د ټوپک ګولې را باندې ځکه لګي چې ته راته د پیغور په شکل کې ته چې هر څه ګڼې که د دې خبرې غور نه کې نو زه به خپل زوی له بل واده وکړم. پردې لوڼه څه په ونو بوټو پورې نه دي ناستې ښه؟ د جان پري سر ته دعا کوه چې دا یتیم او بې زبانه ستا جولې ته درغورځولې ده. بابا ماماجي می مخکې زما خبره نه منله. یعنې نو تا خبره به دې حد ته نه ور رسېدلې. ته ټیک وې بچې، خو زر ګلابه مو هغه پایا کې نه پرېښودو. مړم شو او پړم شو. زوی یې ملاړو او په خپله د تورو تمبو شاته شو. خو تاسو ګوري بابا چې زیاته حقیقت کې سنوبر خان سره هم وشو. بابا نور د خدای روی ومنئ او دا جګړه ختمه کړئ. دا اور مړ کړئ. بچې ما خو د خپل طرفه سنوبر خان سره خبره خلاصه کړې ده، خو نور خلک پکې لګیا دي شیطانۍ کوي. خو تاسو وګورئ بابا دا نور شیطانان به که خیري ډېر زر بې نقابه شي. بابا ما سره ستاسو ډېر فکر دی. د خلکو سترګې جوړ صرف موږ ته دي. بچې چې زمونږ هېڅ فکر ونه کوي د مرګ نه تېښته نشته. خو زه په دې خفه یم چې د ماماجي زوی دې زمونږ په ټس کې لاړو. خو بابا د هغې ذمهوار ماماجي په خپله دی. بس حالات داسې جوړ شول چې ماماجي له مهاراتو نه خپلو خیالاتو ماته ورکړه. هغه خیالات چې هغه ورته د پښتو او د غیرت نوم ورکوي. خو لالا موږ ماماجي په داسې حالاتو کې یوازې نشو پرېښودی. نه نه یوازې نه پرېږدو. زما مشر وکیل صاحب به سبا دغه د ضمانت کاغذونه داخل کړي. امید دی چې ضمانت به وشي انشاءالله. داجی د مور طبیعت خو مې تاسو ته ښه معلوم دی. هغه چې شکیلې ته کومې سپورې ستغې کوي هغه خو کله کله تاسو په خپله هم اورئ. چې زه اوس دا غواړم چې ته اوس د کوره ده چې دا ټولې معاملې په خپله سنبالې کې. خدای دې نه کړي داجي. السلام علیکم ملک صاحب. کېنئ تشریف کېنئ. مهرباني.
इंस्पेक्टर सर खैर खुदा का ना څنګه په خو کا ملک صاحب خان زمان په تاسو داوا کړی ده چې زرګلاب د غزوې تاسو په سلا وجلې ده نه د خان زمان سره د خبرې څه ثبوت دی کینه شاکره ته کینه ته ثبوت پته باندې لګي چې ملک صاحب نو سره لاړ شي د قتل مقدمه ده تفتیش روان دی خان زمان دغه داوا په عدالت کې په خپل بیان کې کړی ده نو خاني بزرګ وجلې ده خو زمانه سوړی ملک صاحب زه افسوس کوم چې دا ځای او دا وخت د دې خبرونه دی تاسو گرفتاری راکړئ د قانون مطابق په تاسو ته د صفای پوره مقرر کولی شي هر څه د غزر ګلاب د لاس او شول خپل سره مو خړو او لا مخکې د خدای خیر وکي زر ګلاب په خپل مینه غزل لرو خود پرستان خاني ټوله خوري وکړه مورې دا جی ته سر ګلاب ډیر ښه معلومو پکار وا چې په وخت شړلې وي شاکره اوس په سکیږي ها هغه غلط چرته تاسو څه نقصان درونه رسي نو څوکي خپل پلار پرې دي سا الله دې نه کی خدا سے نه دی ویلي زویا تاسو کا کنه ستا پلار خو ټول عمر خلکو سره په تاړه تاشل کې منډې تړلې وهلې دي غریب څه خبرو چې د هغه په سر به م چېرته داسې راشي مورې ته غم مه کوه زه یم که نه د داجي یو ویښته به م رانه څوک ازار نه کي یاران دوستان مې ډېر دي زما نه به نه پاتې باقي ته دعا کوه دعا کا دعاګانې یا الله ته زما د سسوري قایم وساتې خو زما د دې کې یو بچي په جوړیا کې خیر واچوي دا دعا م کوه چې زما د لاسه چاته څه تکلیف ونه رسي حوصله ساته او غوسه مه کوه او بیا په داسې حالاتو کې خو غوسه کول د بنده صحت خرابوي ټیک ده بچي خپل کوشش وکوم صنوبر خانه مونږ ټول تاله په جرګه راغلي یو او دا سوال درته کوو چې ته ولایت واپس مه ځه دې وطن د دې خاورې تا ته ډېر ضرورت دی ملک صاحب خیر دی زه به څه موده پس بیا راشم خو دا ځل مې مجبوروه خو ته د واپس تلو په نیت راغلی وې بیا خو ټیک ده خو ته پوخ راغلی وې او مونږ ته دا معلومه ده چې ته په ما زړه باندې واپس روانې داسې ده که نه او بالکل همداسې ده هلکه تاسو پکې څه ووایه که نه ستاسو په وړاندې موږ څه ووایو ملک صاحب زه او پرستان خو راغلي یو او منت زاري مو ورته کړي اوس خو پکې د پرستان مسله هم راپېښه شوه او دغه روغه جوړ هم زر تر زر کول غواړي او بالکل زه چې تر څو دلته یم نو تاسو سره به یم چې د پرستان او د خان زمان روغ وشي تر څو دلته یم نه دلته به یې موږ مخته به خورې نه اچې دا د کلي خلک تاله په جرګه راغلي دي سیفور ملک ټیک وایي صنوبر خانه موږ به بېنوا واپس نه لېږئ صنوبر خان د دې کلي ولس نه خبر دی چې د مشرانو په وړاندې څوک د یوې نه دویمه نشي کولی ښه ده چې څنګه تاسو وایئ هماغسې ماته منظوره ده زه انګلینډ ته نه ځم صنوبر خانه الله دې ډېر خوشحاله کړه تا زموږ ډېر خاطر وکړو ځئ چې دعای خیر پې وکړو وږمې بچې پاسه ګوره شکیله خور دې راغلې ده
वगमे 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 वगमा 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 बेबी वगमे वगमे बेबी था को बेहोश है हाला अगर कशमा दसवी शाकिर शाकिर खुदा से चल मम्मी पास मुझे मम्मी वगमा बेहोश है अस्पताल तो उनकी बॉडी मुझे पास मम्मी पास मुझे पास डॉक्टर ने तपोसु का चिपदी सुशी दी हाँ बेबी उसिंगा डॉक्टर रहो जी तो पुख्तना को डॉक्टर से तासु वेले शई चसा प्रॉब्लम दे دا مریض تاسو څه دی دا زما خور ده دې ته برین هیمریج شوی دی موږ خپل کوشش کوو خو دا یو سیریس کیس دی डॉक्टर सोई शकीले बेबी वेज स दिमागी तकलीफ ते वरता होई शकीले माँ बाबा तवे कना चिने सुखी न मकवा खुदी बजमा कलम नला बस बेबी दुआ वरता कवा जे सर पे फर्शी ملګرو زه ډېر په فخر دا خبره کوم چې د ولی جان استاد او صنوبر خان خپلو کې روغه جوړه د خیر وشوه صنوبر خان سره د خپل وی ولی جان استاد له ورغلی و دواړه فریقین یو بل د زړه له اخلاصه معاف کړي دي زه د صنوبر خان د زړه د تل نه قدیم شکریا ادا کوم چې د زموږ په وینا باندې د انګلینډ د تلو اراده واپس واخیستله عزتمندو زه د ټولو پر وړاندې دا خبره کول غواړم چې موږ دواړو یو بل بخلي دي زمونږ ترمنځ هیڅ قسمه له خفګان نه دی پاتې د دې نه پس په موږ دواړه او زمونږ بچي د دې خپلې خاورې د خپل ولس د خیر ښېګړې او سوکالۍ دپاره په شریکه کار کوي جزاک په دې موقع زه دا ویلم ډېر ضروري ګڼم چې دا جرګه به زر تر زره د پرستان او د کوش کلي خان زمان ترمنځ روغه جوړه راولي او د دې جرګې یو څو مشران به دغه فیصله عدالت ته پیش کوي موږ ته د خان زمان د لي په قتل ډېر افسوس دی الله تعالی دې هغه مغفرت نصیب کړي او الله تعالی دې خان زمان له صبر ورکړي کم اور کې چې تصوی خان دا مونږ دواړو په شریکه بل کړی دی دا لمبې دا ستا او زما د بدنیتۍ لمبې دي هسې جایداد د خپلو هم څه کم نو خو د کاکا د زوی هغه دې هم بدي شو خان تا خو وې زمین زرما ټوله زما سر ګلابه پیمان چې اوس مې خپل هم په کار نه راځي یوازې دا نه
بیا به راته وې چې درګلۍ به په خوله دې غټه نه لکۍ راوخېږه خو نن یې درته ویم او خدای راستي چې ښه په ډاګه یې درته ویم چې دوه کسان په خپلو کې جنګول دا ستا او زما داسې شوق و چې ټول کلي ته پته وه خو چېر دې ښي چا هم راته دا ګوته نه وه نیولې چې هلکو دا شیطاني عادت پرېږدئ ښه دې وکړه مړه چې په جار دې راته ووایې زه خو یم چې راشې نو په دې خوله خوله مې ووایې که چېرته یو خټه ننکۍ مې په دا خوله راوخېږي ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب خان دا خو ما ته د فالج علامه ښکاري تور شه ګاډی وباسه هسپتال ته ورسو ډېر زر کوه ملک صاحب ملک صاحب شکر دې بچی چې دا روغه جوړه شوه زما د سر نه لوی بوج سپک شو خو بچی اوس دې ماماجي ته ډېر پریشانه یم ودې کتل صاحبزاد کې شکر په دې چې زمون بابا زمون نه ورک نو او لالا ما ته ستاسو خبره یاده ده چې یو ورځ به بابا زما په سر پړونی مو ویني او زما په سترګو کې حیا هم د الله ډېر ډېر شکر دی چې هغه ورځ نن راغله لویه شي بچی لویه شي ښه بچی رښتینه تاسو ګپ شپ لګوئ زه راځم صحیح دی بابا په مخه مخه لوی شي صاحبزاد کې ما د اپریشن کې کوم کمپلیټ کړو السلام علیکم کاکا جی وعلیکم السلام په خیر یې بچی خدای دې وبخښه السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر کشمالي څنګه ښه ټیک ټاک دې څنګه ښه کینه صاحبزادګي په یو ورځ نیمه کې د رنگ بدل شو شکر دې کې زره شعر وړم ززم بیا وشي کنه کور کې مې مورم په انتظار ده صحیح په مخه خوشاله اوسئ د الله په امان د الله په امان